وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کی شہیدوں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. او هغه ریموټ کنټرول بم او هغه بلاش شو، هغه زما والد صاحب وسلور واته کسانو شهیدان شو. ماشاءالله ته خو ډېر تکړه ماشوم یې که نه. والد صاحب د نیکه دې په پولیس کې شهید شوی و، پلار دې هم شهید شو، ته پولیس ته راځې که بل چېرته پسې شو؟ میں شکر کرتا ہوں کہ یہ میری کمانڈ کا حصہ تھا. میں فخر سے بتاتا ہوں کہ میری کمانڈ میں ایک آفیسر ایسا تھا جس نے اپنے آپ کو تو قربان کر دیا، اپنی فیملی کی خوشیوں کو قربان کیا، لیکن کئی خاندان بچائے ہیں اس نے. اسی خدا پولیس والا ټول کور والا چې هر وخت ورسره دا غمي که نه چې چېرته بم خلاص نه شي، څوک یې ونلي، تاسو سره به دا ټینشن هر وخت و؟ علمزیب جی دا داودزي شکیب الله اوسېدونکی و، دا م انتهایي تکړه افسر و. موږ داسې چېرته نه دي اورېدلي چې راشي علمزیب چا سره یا باس دی یا چا سره جګړه نه یا چا سره څه ترخه خبره کړې ده، هېڅ څه هغه چا سره نه یې کړې هغه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د سوکنو تاڼې په حدود کې په خودکش دماکه کې شهید شوي سب انسپیکټر لایق زاده خان زی ته راغلم. د دغه سب انسپیکټر والد صاحب افضل خان هم په بډابیره کې په یو دماکه کې شهید شوی و. دا کورنۍ ډیره د غم نه تېره شوه. د نننۍ پروګرام د دې شهیدانو د قربانو د اعتراف په طور تاسو ته وړاندې کوم. خامخا وګورئ. ستاسو څه نوم دی او لایق زاده خان ستاسو ورور؟ زما نوم حضرت بلال او لایق زاده خان زما مشر ورور و. ته خپل هم پولیس کې؟ زه خپل هم پولیس کې یم جي. دا واقعه چې کله وشوه ته چېرته وې؟ تا ته څنګه اطلاع میلاو شوه؟ یاره جي ما ته اطلاع میلاو شوه، زه په مسجد کې وم، تلاوت مې کولو او چې اطلاع راغله نو د بس مونځ ټایم و، نو بس ما اړیکه راغله مې حدیث شریف مفهوم د نبي اسلام ته به چې کله څه سخت کار پیښ شو مانځه طرف ته متوجه شو. ما ویل زه پهله دا مونځ کوم او په مانځه کې خیر دی، بیا به هغې نه پس ګورو انشاءالله. بیا د اطلاع چا وکړه؟ څه اطلاع یې درته؟ او ما ته بیا د کشر ورور دانیال چې کوم دی ما ته اطلاع وکړه، وي دغسې چمګنو تاڼه لږه مې لوکړه او وي دغسې بلاس شوی دی چې خیر شوی دی که نه. نو چې ما بیا چمګنو تاڼې سره رابطه وکړه نو هغې ویل چې یاره لایق زاده خان په بلاسټینګ کې خوږ شوی دی، وایي لارج کې دی. نو بس ما بیا بایک واخیستو، بس زه ډایرکټ لارج ته لاړم او بس د لارج ته چې زه لاړم نو بس لایق زاده خان چې کوم دی جام شهادت نوش شوی و. چې کور ته بیا لکه آلریډي ستا والد صاحب هم شهید شوی و، دا بل شهید شو، کور ته راتلو کې بیا د څونه مشکلات و؟ یاره کور ته جي بس الحمدلله زه ړم لوی یو ځل هم مشرانو زموږ قربانۍ ورکړي دي او زموږ وینه ګډه شوې ده او موږ مور او پلار دې ورځې دپاره پیدا کړي وو د شهادت مرګ له. ستا والد صاحب کله شهید شوی و، په کوم ځای کې شهید شوی و؟ د هغه واقعې لږ تفصیل راته ووایه. زما والد صاحب جي په تکړه پولیس افسر و او جو په 2009 کې شهید شوی و. نوم یې څه و؟ افضل خان سب انسپیکټر. واقعه راته لږ بیان کړه څه چل شوی و؟ جي دا افرید روډ باندې دغسې چې کوم دی د هغه هم ډیوټي ختمه شوه، د لایق زاده خان هم ډیوټي ختمه شوې وه. دغسې یو ملګری وله راغی د وتل چې یاره زما سبا د پلار مې چې کوم دی کال دی او د هغې خیرات به کوم. هغه ملګری فارغه کړو او دغسې چې کوم دی زما والد صاحب هم ډیوټي ختمه شوې وه او ډیوټي ختمه شوه او بیا چې کوم دی په کنټرول باندې اطلاع شو چې دلته کې موټر کې یو مړی پروت دی، هغه لاش روچتول غواړي. بس زما والد صاحب چې کوم دی چې هم په ځای پرېښ، یار صاحب په ځای پرېښ، خو وي ځمه وي دا مړی روچتوم. نو ځان سره یو سادو کپړو کې یو بل دانېدار هم واخیستو، فقیر شاه خان، وي زو وي دا مړی روچتو. نو چې دی کله ورغه ټول کانسټیبلان هم ورسره او دی ګیټ زما پلار پولیس افسر و، هغه چې کوم دی د موټر ګیټ خپله کولو کو او دا سړی روچتول، خو بس چېرته یو ظالم ناست و او زما هغه خو د هغه کافر شو، زما پلار له الله پاک جنت ورکو او هغه ریموټ کنټرول بم او هغه بلاس شو، هغه کې زما والد صاحب څلور اوته کسان نور شهیدان شو. ستا والد صاحب چې کله شهید شو نو د هغې په ځای بیا لایق زاده خان برتي شوی؟ جی هغه چې کله شهید شو بیا د هغې په ځای زما ورور لایق زاده خان بیا برتي شو.
دی دغه ټیم سبق وی کنه بس سبل سجابه کو پلار پسې برتی کېدو سره دی جی دغه ټیم کې سبق ویلو په سیکنډ ایئر کې او مدرسې سبق یې ویلو جی او جی کله چې د جنازه وا جی پرون نو په دې ورځ باندې ستاسو والد صاحب کالمو نه جی په زما والد صاحب په 7 مارچ کې جی شهید شو 2009 کې او لیک زاده خان چې کوم دی دا پرون تاسو وی چې په دې ورځ باندې تاسو پروګرام یې لکه خیرات کولو کنه جی دا والد صاحب خیراتو نو هغه د پاره خو بده راتلو سبا کنه جی راتلو بجې هم هغه د راتلو په ورځ باندې جنازه وشو او جی جنازه وشو تاسو نوم دی زویا ما محمد فیضان محمد فیضان تاسو روریانی یو سو خوریانی ما یو خود او یو مرور دی ته مشر زوی خورت مشر ده کته زه مشر یم ته کم کلاس کې سبق وې زه 5 کلاس کې دا والد صاحب سره د اخیری ځل څه خبره شوی کله راغلی کور ته په چوټه هغه د جمعې په ورځ راغلی و زه کټ کې ناست وم بس راوغاړی راکوي زه ځمه بس هغه لاړو زه بیا دلته راغم نیا کره ماشاءالله ته خو ډېر تکړه ماشوم یې که نه والد صاحب د نیکه دې په پولیس کې شهید شوی و پلار دې شهید شو ته پولیس ته راځې که بل چېرته بسې شو زه پولیس ته پولیس ته ګران کار نه دی چې څنګه پکې مخکې خلک شهیدان شو نه چې بس آسان کار دی پلار به درته څه وایي چې ته سبق ووایې څه به جوړېږي ما ورته ویل معلم به هم پیله جوړ شم بیا به پولیس نو څه وې پلار د سر پر راځه وي صحیح دغه ټایم چېرته وې دا اطلاع چې درته راغله ما ته پته نه وه زه ویده وم بس زه ویده شوم مور زه پاڅولم وي دا تره دې وکړو چې سر کور ته راشي بس ما کمیس ورسره مې واچول جامې او بس هلته لاړم چې څنګه لاړم نیا راله غاړه راکړو په ژړا شو ما ورته ویل دا څه چل دی بس بیا راته اخره کې پته ولګېده ګرانو کتونکو لایق زاده خان چې د کمې تاڼې په حدود کې شهید شوی و د هغې ایس پی صاحب سره ولاړ یم دې نه به پوښتنه کوو چې د دې هغې سره کله ملاقات شوی او د ډیوٹی حوالے سره د هغې کردار چې کوم دی هغه څنګه سر آپ بتائیں کہ انہوں نے تو آپ کے ساتھ کافی عرصے سے سرو کیا نا تو ان کے حوالے سے بتائیں کہ کب ملاقات ہوئی تھی ڈیوٹی کے حوالے سے کیسا تھا وہ لائق زادہ جو ہمارے آفیسر ہیں انہوں نے چھوٹی عید کے تیسرے دن ہمیں جوائن کیا تھا اور انہوں نے نہ صرف اپنے نام کی لاج رکھی ہے اپنے والد کی لاج رکھی ہے پولیس کی لاج رکھی ہے اور میں نے ان کو جب بھی پایا انتہائی بہادر شخص ڈیوٹیفل آدمی آنیسٹ انٹیگریٹی وائز انبلیمسڈ انٹیگریٹی اور پولیس کا یہ تاج ہے سر کا تاج ہے ہمارے یہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بچوں کو تو یتیم کر لی ہے لیکن کئی بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ یہ ہماری فورس کا حصہ ہے مجھے اس چیز پہ فخر ہے میں شکر کرتا ہوں کہ یہ میری کمانڈ کا حصہ تھا میں فخر سے بتاتا ہوں کہ میری کمانڈ میں ایک آفیسر ایسا تھا جس نے اپنے آپ کو تو قربان کر دیا اپنی فیملی کی خوشیوں کو قربان کیا لیکن کئی خاندان بچائے ہیں اس نے تو انتہائی بہادر آدمی تھا یہ لاسٹ ٹائم جب میٹنگ ہو یا کوئی ویسی بات چیت ہوئی ہو کیا بات چیت ہوئی آپ کی ان سے چونکہ آج کل ملکی حالات سب کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے خراب ہیں تو ہماری بات زیادہ تر یہی ہوتی تھی کہ اپنی پروٹیکشن اور سب سے اولین ہماری ترجیح ہے اپنی پروٹیکشن کریں خود کی سیفٹی کا خیال کریں اور اپنی ڈیوٹی کو بخوبی سر انجام دیں جو کہ اس نے دی اس نے خود کی پروٹیکشن کی یہ اس کی قسمت میں تھا کہ اس نے اس عظیم عہدے پہ فائز ہونا تھا اور کئیوں کی زندگیاں بچانی تھی اس حوالے سے کوئی تھریٹس تھی یہاں پہ نہیں ایسے تھریٹس نہیں تھیں جنرلی یس کے پی میں اوورال اس طرح کا ماحول چل رہا ہے لیکن پرٹیکولرلی اس حوالے سے کوئی تھریٹس نہیں تھیں جوانوں کے حوصلے اس کے بعد کیسے دیکھتے ہیں آپ جوانوں کے حوصلے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر لائق زادہ شہید ہوئے تھے اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسی جگہ پہ ہمارے نئے جوان موجود تھے تو اس حوالے سے ہمارے جوان جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ہم اس آنکھ کو بھی اکھاڑ لیں گے جو ہماری طرف دکھے گی شہیدوں کے فورس میں آپ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں سر میں بڑا خوش قسمت فیل کرتا ہوں میں اس سے بہادر فورس میرے چونکہ میرے اپنے جاننے والے پورے پاکستان میں ہیں پولیس میں اس سے بہادر فورس میں نے نہیں دیکھی دانیال استا په دې لایق زاده خان خو پرونو کې 2م نمبر او ستا په کې 2م نمبر و زه به 5م نمبر وم ما اورېدلی چې تاسو وادم شوی او چې په تېرې توه زما واده هغې کې د سره ملاقات کېدو واده تیاریانو کې څه خبرې اترې به کېدې هغه کې چې ډېر خوشحاله و او ما ته بار بار رنګونه کول چې ستا څه خوښ هغه کوه بس زه پیسې ورسره و ډایرکټ پیسې را لېږلې بس دغه مه کوه
اما وتل جره مې دا کار دی هغه کار دی بس اکثر لې بیا کار نه واستو یا تر ځامن مې ایده به کارونه والک به بدل ډیر کار وکوي او بس دی له چې کم نه اخراجات ورکړي. مور یې دلی چې سب انسپکټر او پولیس افسر او تاسو پلارم په دې کې شهید شوی خپل گاډي مور سره نو او جی خپل گاډي وسره نوم ودل گاډي واخلي به تی بچي بس چې تا تلوا دوه کم بیا خپل گاډي ماړې واخلم. اخیری ځل د وسره خبرې څه شوی او کله اخیری ځل به اتوار پر سهار مې سره خبرې شوې وي زموږ د جټې توختاباد کې رشتہ دار دلته واده پروګرام نو ماته رنګ کو وسته کې بیا ماته جره مې زخه واده روانم وی خاصه سید بس مدته تاسو پختنه مې کولی واده لورشي زه په دوزو تانه کې ډیوټي کوم او ناګومان چوکۍ کې. تاسو نور پولیس کې څوک کې یو ګوره لکه پهله خو افضل خان شهید شو لایک زاده خان شهید شو نور څوک کې تاسو بل زما دی یو حضرت بلال نوم دی په پولیس کې دی یو حیدر علی دی نام په پولیس کې دی. دوه شهیدان تاسو د یو کورو شوي کنه په یو 100 کالو کې جذبه څنګه دا مطلب اوس مونږ خو برابر یو بس جذبه زمونږ کابو ده مونږ کابو یو ان شاء الله. کور کې خو مګه څه ټینشن نه کنه د ډیوټي چې لکه دوه شهیدان را لاله یو کور او بالکل دغه خو شته دغه چې زړه خو د غوښې دی خامخا زړه له دوکم ورځي درد هم ورځي خو زه بس مونږ دې سره بلد شو اوسه لایک زاده خان سره اخیری ځل څه خبرې شوې وې د ماکو دا وخت اوس بیا شروع شوی دی الله دې امن راولي کنه دی والي سره د وسره خبرې شوې وې بالکل او زما ورته خبرې شوې دي نه مخکې ورته زما دغه جمعې پر باندې ورته زما خبرې شوې وي دی ویل چې راکه د الکان پروګرام غواړي دې ته پروګرام کو مرته مې بس پروګرام نه تاسو بیغمه شي به ورته مې تاسو بکل راځي زه د جمعې په ورځ هفتې په ورځ غالبا زه دې چې په کوم ورځ باندې شهیدان کېده په ورځ چې زه راغلم دی چې زه به بل ورځ راځم نیکسټ ورځ باندې به راځم. طبیعت کې څنګه و داسې تیز و کنه داسې نرم طبیعت والو ډېر نرم و ډېر بې انتها خوش مزاج و ډېر زیات. ګرانو کتونکو د دې واقعې چې کم دویم شهید دی علمزیب کانسټیبل داغي فیملی او داغي بچو سره موجود هم راځي د دوی خبرې وور تاسو نوم درو زما شاجي خان جی شاهجان علمزیب تاسو زما ورور دی دا تاسو ټوټل سورونه یو د علمزیب په سویم نمبر باندې مشر ټول مشرې مې چې دی نه په خبر کې اوسېږي او جی دا دویم لمبر زه دریم لمبر یم څلورم لمبر دا دی پنځم لمبر بل د دې وګوي اطلاع ته څنګه وشوه دا د ماکه چې وشوه نو ته کله خبر شوې چې علمزیب پکې شهید شوی دی دا 9:30 بجې چې ماته د پولیس لین نه رنګ وشو وایي علمزیب ستا ورور دی میل جي وایي تاسو پته نشته وایي تا ته رابطه نه ده شوې نه جي د څه شي وایي علمزیب باندې دماکه شوې ده او شهید شوی دی بې زه نومه پېښ شوی جي بیا ما دلته لکانو ویلې وې داسې دغه کور ته مزه بیا ما کور کې دا بهانه وکړله چې هغه ماشوم په موټرسایکل باندې هغه پاتې شوی دی او هغه له ورځو نو هغې په دغه باندې تقریبا 12 بجې وې چې بیا زموږ کور کې معلومات وشو کور کې چې بیا خلکو ته پته ولګېده او بیا بس په موبایلو کې راغلو بس بیا کور کې واړو ته دې ټولو ته بیا پته ولګېده پلار ته مې پته ولګېده موږ پولیس لینډ کې چې لکه دې کور کې بیا پته ولګېده په دغه ورځ باندې د کور نه څه ټایم ته لیو ډیوټي له 5 بجې باندې دا ما سره میلاو شو مور مولا ورته هم ویلې وایي الله دې مل شه پلار له مې غاړه ورکړه ما سره هم میلاو شو ورته ویل زه الله دې مل شه بیا ټول ورسره خو په مینه محبت خو دا په هغه وخت نه لږ دغه خاره بې سوره مو بس کور نه چې تلو د دماکې نه پهله بې سوره بیخي ما یو کو د خوب راپاسېدو خو بس لکه دغه غونتي نور به ډېر په خوشحالۍ او په مینې او محبت په وتلو په دغه وخت کې په شکر په دوا باندې ووتېدو خو لکه هسې دغه غونتې شوي وو چې د څونه وخت نه پولیس کې تقریبا 15-16 سال خو به کېږي د باندې مخکې چېرته داسې دماکه یا ډزې مزې څه شوې داسې څه واقع شوې وه مخکې د سره جی موږ ته دغې معلومات نشته دی جی نه جی نه موږ ته دغه هېڅ دغه زموږ شکر هېڅ دغه نه و جی او جی موږ ته دغه بس لکه رابطه به کور کې کوله خو موږ ته څه نه وو ویلي او جی چې ستا څه نوم دی شازیب ته د علمزیب مشر زوی او جی تاسو څو خوریانې وروریانې درې وروڼه یو خور ته څه کم کلاس کې سبق وی 8 کلاس کې پلار سره باسي روټین کې دغه ورځ باندې ملو شوی وي نو جی نه ملا شوی دې نه پهله ورسره کله ملو شوی وي هر ورځ ملاوېدم به دې نه کله په سهار ملو شوی وي یا یو ورځ پهله ملو شوی وي سهار او مازدیګر ورسره ملاوېدم او سهار کې چې ورسره ملو شو څه خبره درته شوې شوه زاړه وې راکوئ سکول ته به ځه او صحیح سبق وایه هغه څه وی چې ته به څه جوړېږي چې غټ شي بس پولیس په جوړې و چې جذبه خو به دې همغسې که نه اوس به د پلار خو دې شهید شو ته خو به اوس هغه ارمان پوره کې که نه او جی تاسو درې وروریان یې
جی د درې وانو کې وته څوک زیات ګرانو ته که دې دواړو کې څلورو ورته ګران یو بچی خلکو ته بیا زیات ګرانی کړي او جی ګرانو مرګرو د شهید علمزیب پلار سره ولاړم کاکا تاسو بچی دي زما پینځه علمزیب پکې بس ویم نمبر و دا پکې دریم نمبر و اخو شهید شو خو دې نه پهله د پنځو کې ټول نه زیات ګران کم یو دا چې شهید شو دا و دی د زیات ګران وجه سوا دا مې خدمت ډېر کول ډېر خدمت یې دله کړی او جی اخیری ځل در سره چې تلو نو میلاو شوی و او جی هر ماښام به مونږ سره ملګری دا اول ماله بیا مور له به راغی بخښنه مخه به یې واغوستله او بیا به موټرسایکل سور سره روان به شو په دغه سهار باندې یا شپې یا کله چې ډیوټۍ له تلو څه خبرې در سره وشوې نو ما ته ویل لالا مونږ بچي لالا وایي ها وایي لالا زه لاړم ما د خدای دې مړ شه خدای دې په خیر خیریت ورسوه بیا زما نه وروسته مور له ورغی هغه یې غاړه به مچي دې واغوستله او بس موټرسایکل سور شو ولاړ دی وایي چې تلو نو د نور کله مطلب ډېر حشاش بشاشو په دغه ورځ باندې وایي بېسوره او دا څنګه خبره زه چې دوا ته ناست وم هغه ته پام نه وکړی خالي بس ماښام مې ورسره وکړله هسې ګپ مه به دې ورسره لګېدو دې نه علاوه او جی څه خبرې به سره زیاتې کولې نو بس زه ما ډېر وخت په بیمارۍ کې تېر کړم ما ته ویل بیمارۍ دا ډېر دغه کولی چې لږ پرهیز کوه ګرځه راګرځه مه داسې څیز مه خوره چې تا ته پرې نقصان رسېږي بیا درته پته څنګه ولګېده دا د مرګ درته څنګه پته ولګېده هغه شاته ماما ولاړ دی جي ته پته لګېدلې وه خو دوی حال نه وی وم مونږ چې خبرېدونو تقریبا چې 12 بجې وي 12 بجې شاجانه بیا ته څه ووایي چې کله خبر شو دې ته څه وایي بس هغه ختم شو خو یو بل نه خبر شو او بیا وایي ګاډي را روان دی ملاس او مونږ په دغه تیږو باندې ورته ناست وو انتظار هم کولو چې بس اوس راځي اوس راځي هسې خو دا پولیس والا ټول کور والا چې هر وخت ورسره دا غمي که نه چې چېرته بم خلاص نه شي څوک یې ونلي تاسو سره به دا ټینشن هر وخت و ولې به نه وي دا خو لویه تباهي ده دغه باره کې به سره څه خبرې کولې چې نن سبا پولیس بیا نشانه دي نه جي دا سره نه دي کړی خو ما ورته ویلې چې هر سړی دښمن دی که روغ دی که ناروغه دی ته چې ځې نو ماښام مازدیګر لمونځ کوه او بیا روانېږه د مرګ روژن څه پته نه لګېږي عکیف خان لایق زاده خان تاسو سره په تاړه کې و که نه اخري ځل ورسره څه خبرې ترې شوې وه د ډیوټۍ حوالې سره هغې څنګه و لایق زاده خان یو ډېر بهادر او تکړه افسر و او انتهایی ډیوټیفل و او زمونږ د تاڼې د زیاتر کار دارومدار به چې کوم وه په لایق زاده خان باندې مو څه ټف انکوایري به راغله یا څه داسې پیچیده کیس به راغلو نو ما به لایق زاده خان ته فون وکړو چې لایق زاده خان دا به ته کې هغه کې چېرته انکار نه و که های کورټ ته منډه وه که څه منډه تړله وه لایق زاده خان کې انکار نه و که هغه به کور کې مو نو هغه به تا ته انکار نه شو کولی هغه به تا ته وایي چې سر زه به یې وکړم د بل کانسټیبل چې کوم علمزیب دا د کم ځای وي او څومره وخت نه پس وکنو کې علمزیب جی دا د داودزي شګیباله اوسېدونکی و دا م انتهایي تکړه افسر و علمزیب ښه ډیوټیفل و او ډیوټۍ کې به غفلت نه کړو مطلب چې څه به اګنور کړل څه به دغه کړل اینی ټایم به چې د مونږ کتل نو ناکهبندي به یې کړې وه یا به یې څوک تلاشي کول مومنټ حالاتو کې به څنګه چې دا اطلاع د دې فیملی ته راله که نه تاسو ټول پولیس خو مطلب دغسې فیملی سره هر وخت دا ټینشن وي کور والا اوس څه پوزیشن دی د دماکې نه پس تاسو خاص کر زمونږ بس پولیس والا فیملیز ټول هم دی دغه کې اینی ټایم لکه دعاګانې کوي چې الله پاک هم حفاظت وکړه خو دا ورته پته نه چې دی به اوس روان دي دوباره به یا راشي یا نه نو بس دا زمونږ دپاره د روټین خبرې دي دې سره مونږ عادت شو شمس بھائی علمزیب ستاسو دا چې زما د تره زوی و او کلاس پیلو مې موږ د کچې نه تر لسمه پورې په یو ډیسک په یو دغه باندې پاتې شو یو ځای په سکول ته تلو یو ځای مې لوبې کړې او د تره نه زوی نه مې علاوه داسې و لکه رور مې څه کار کوې زه خو ټایلونو کار کوم کارخانو کې سینیټرۍ کار کوم او جي خو موږ یو ځای او دغه به ګرځېدو د ماشوموالي نه یو زه ما یو بل تر زوی مې سلیم او علمزیب موږ درې واڼه به یو ځای سکول ته تلو یو ځای به راتلو په یو کلاس کې تر لسمه پورې یو ځای موږ کله هم ډیوټۍ نه رالو ملاقات به سره کېده خامخا ضرور زه به له کور ته راتلم ملاقات به مې ورسره کېده څه خبرې تر دې ورسره شوې بس په دغه ګپ شپ او دغه به مې ورسره لګوم اخري ځل خو دغه خبرې شوې راځه ویل ما ته ویل خزانې پورې ځو څه کار هم دی یو زه شوم یو مې هغه بل تر سلیم شو او یو هغه شو نو سلیم رانه بیا ډیوټۍ له رالو ما هغه واپس کړي ته را روانو موږ د نه خزانې نه را روان شو ریډیو والا سره دوا سلام کړی روډ باندې به چې چا کار کوو دا به ورته ودرې په موټر سایکلو مونږ هغه سره خپل دوا سلام هر چا سره خپل دوا سلام مونږ داسې چېرته
نه دی اورېدلي چې راشي عالم زیب چا سره یا باس دی یا چا سره جګړه نه یا چا سره څه ترخه خبره کړې ده هېڅ دغه چا سره نه یې کړې هغه هر چا سره بیا خپل ښه اخلاق ساتو دا اوس خو دا دماکې او ماکې یو ځل بیا شروع شوي دي په پولیس باندې هر وخت ډزم کېږي دې حوالې سره د سره چېرته ګپ شپ لګېدلی او دی د ګپې شپې په سره لګولې د ماکې خو د هغه جذبه مضبوطه وه او چې هغه جذبه مضبوطه وه هغه زړه کې څه خوف یا خطر هېڅ نه راتلو جي تاسو له دلته دواله څوک راغلي پولیس افسرانو کې ایس پي صاحب ایس پي رولر صاحب راغلی ایس پي صاحب راغلی اوس او ډي اس پي راغلی و جي او جي اطلاع تا ته څنګه شوی وه ما دا بل تر دوی چې کوم دی دغه شاپور تاڼه کې ایسا یې د هغه ما ته دغه وکړو چې ته خبرې ما ورته ویل نه چې دغه شان دغه باندې دماکه شوې ده علم زیب باندې خو فلحال کور کې غږ مه کوه بس زه راووتم او په دې ځای ګاډی دغه کو لاړو ډایرکټ پولیس لینډ ته دا خو ګرانه مرحله یې که نه کور والا تم بیا سر ټایم وویلې که نه کور چې تاسو کله د هغه ډیډ باډي راوړه نو کور کې خلک خبر وو او چې هغه ټیم بیا د سوشل میډیا په ترو باندې خبر شوي و جي خو چې موږ رالو بس هغه پلار هم تاسو وکتل داسې بې حاله نه خبرو باندې دغه کېږي او نه بس کور کې هم دغه شان حل دی مور هم داسې بې حاله پرته ده کور والا هم دغه یو شان حل دی جي د واده کله کړی د واده 2010 کې کړی جي واده یې په خپله خوښه کړی نه کور په دغه باندې کړی مور پلار په دغه باندې وي گرانو ملګرو شاعر وایي چې شهید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے د دغه پاکو وینو برکت دی چې مونږ او زمونږ بچي په دې خاوره باندې ژوند کوو الله دې وکړي چې د دې واقعې تفصیلي انویسټیګیشن وشي او اصل کردارونه بې نقاب شي